شوی دی د ځنکدن ګورې ډېرې سختۍ دا سختۍ موږ ته برداشت کول ډېر ګران کار دی حقیقت دا دی چې موږ ډېر کمزور یو ډېر خطاکار ډېر ګناهګار یو زموږ د ځنکدن به څه پوزیشن او څه حالت حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه البدایه والنهایه کې یو قصه ذکر کړې ده چې حضرت عیسی علیه السلام په یو مقبره باندې تېرېده یو ښځه ناسته ده او ډېره جاړي تپوس یې ته وکړه ولې جاړي د دې قبر خواته ناست دی وایي دا قبر مې د لور دی په ځوانۍ کې وفات شو ده ډېره پسې خفه یم جاړم چې اوس به یې څه پوزیشني ته مړی راژوندي کړې د الله په حکم باندې الله ته سوال وکړه چې دا لور زما راژوندی کړي چې زه یې لږه ووینم بیا دې خیر دی وفات شي عیسی علیه السلام ته الله معجزه ورکړې وه رب ته سوال وکړو چې ربه دا لور ورته راژوندی که الله تعالی اجازت ورکوي ووایه ورته قم باذن الله د الله په حکم راپاسه دغه جینۍ راپاسېده چې څنګه راپاسېده نو ویښتان یې تک سپین دي مور ته تپوس کوي لور ستا خو لږ وخت وشو ته وفات شوې دا ویښته دې څنګه سپین شو وی مورې ډېره غلطي دې وکړه چې زه دې راپاسولمه چې کله ما ته حکم وشو چې پاسه نو زما په ذهن کې دا خبر راله چې چېرته قیامت برپا شو د هغې سختې د وجې نه زما ویښته سپین شو او غلطي دې په دې وکړه چې زه کله نه مړه یم د کوم وخت نه زه مړه شوې یم نو د ځنکدن هغه سخته اوس هم چې کوم دی نو زما په ژبه کې ده اوس به زه بیا مرم او بیا به زما ځنکدن شروع کېږي او هغه سخته به ما باندې تېرېږي کاش که نه وې راپاسولی نو څومره به ښه وي مورې بیا حضرت عیسی علیه السلام ته سوال کوي رب ته ووایه چې زما په دې لور باندې د ځنکدن سخته رانه شي عیسی علیه السلام بیا سوال وکړو او هغه جینۍ بغیر د ځنکدن د سختې نه بیا وفات شو نو دا حالات به موږ باندې را روان دي موږ د خپل آخرت لپاره تیاری وکړو